नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दि व ला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। द तेरो आयतुनु दे आयतुनु सर रबط دا दे چې هغه کې الله رب العزت او انفاق فی سبیل الله ذکر کړو چې د الله په نامه باندې خیر او خیرات صدقات نفلی او د الله په لار کې کوم دی د مجاهدینو سره امداد دا په ثواب کې ډېر زیاتوالی راولي او دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت په حلال مال سره د الله په لار کې خیر او خیرات زکات صدقات او نفلی عطیات ورکول او دارنګه د حرام او خپل ځان بچ کول لکه هر کله چې د بنده په خیال کې دا خبر راشي که چېرې زه دا مال خیرات کړم نو زه به مفلس شمه غریب به شمه او لا وتړي به بحیايۍ سره چې الله پاک د طرف نه دومره تاکید چې کوم دی راغلی دی په باب د خیرات کولو کې او سره د دې ټولو تاکیداتو د په زړه کې چې کوم دی دا تصور نه قایمیږي نو دې پوه شي په دې خبره باندې چې دا شیطانی عمل دی او د شیطان د طرفه چې کوم دی وسوسه ده کچری داسې عمل د په زندګۍ کې راشي او د په ذهن کې دا تصور جوړ شي نو دې دا سوچ وکړي چې دا شیطانی عمل دی او د شیطان د طرفه چې کوم دی یو خطرناک وسوسه ده نو ځان دې وساتي او چې کله داسې خیال راشي چې په خیرات ورکولو سره مې ګناهونه وبخښل شي او په دې سره به چې کوم دی زما مال کمیږي نه نو دا تصور راتلل په زړه کې دا د الله د طرفه دي او دې خپل مال د الله په نامه باندې خرج کړي ځکه الله فرمای یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي انفقوا خیرات کوئ من طیبات د پاکیزه مالونو نه ما هغه څه کسبتم چې ګټلی وي تاسو ومما اخرجنا او له هغې نه چې راویستي وي مونږه لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث او ما اختیاروي تاسو ناکاره له هغه مالنا منه تنفقون چې خیرات کوئ باغې سره ولستم بآخذیه او نه تاسو اغوستونکي د هغې الا مگر کوي ان تغمضوا فی په سترګو پټولو سره هغې کې واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بشک الله تعالی غنی دی بے پروا دی او حمید او دلره ثنا ثابت ده یا دلره ثنا چې کوم دی ویل شوی ده طیب معنا علما فرمایي له پاکیزه د هغې نه چا ویلی دي چې طیب نه حلال مال مراد دی ځکه چې له حرام مال نه خیرات بالکل نه قبلیږي حدیث پاک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې مراد د بقینا یا فرض زکات یا نفلی خیرات دی او یو دواړه تینا مراد دی چې انسان په حلال مال سره چې کوم دی د الله په لار کې خیر او خیرات ورکړي او دارنګه انتو مدوفی یعنی تاسو پټوي په هغه باندې سترګي دلته علما فرمایي مفسرین لیکلي دي یعنی بنده توای چې مال د خپل ځان لرو ساته او مې خیرات کوا یعنی خوار بشي یعنی شیطان چې کوم دی هغه ته پزړه کې دا وسوسه چي یعنی که فرضاً تاسو پچا باندې حق پوری وي او هغه لره تاسو ناکارا شی ور کوي نو تاسو به ترنا وانخلې مگر کسترګي په پټي کوي چې بیا پته نه لګي دا پلاس راضي او کنا نو داسي مال مبارک الله فرمایي چې خمال الله په نامه باندې ور کوي او بد مال باندې چې کوم دی ور کول باندې سترګي مو پټوي الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یری تاسو لقارینا یعنی د فقرنا ويأمركم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء فناکار شذو په کناکار کارون سره یعنی په بخل سره او بخل سره وای کچری تا د الله په نامه باندې د مال ورکو زکات ورکو خیر او خیرات ورکو مستابه د مال کم شي او ته غریب شي او دارنګي بد کارون طرف ته چې کوم نه راغواړي ځکه الله فرمای چې شیطان تاسو ته دې خبر حکم کوي تاسو داغه خبره ماوري والله تعالی چې دې یعیدکم مغفرة وعده کوي تاسو سره د بخنی منه لدنا وفضل او د مهرباني وزياتوال د نیکي سره والله تعالی چې دې واسعون او لوی دې فضل داغ علیم او دې عالم دې په دې خبره باندې یعنی الله لره چې څوک مال ور کوي نو الله رب العزت چې کوم دې د سره وعده کوي د بخنی چې یو خو زستا د اعمال داغي ثوابونه متا در کوم او دویم زبتا چې کوم دې ستا ګناهونه تا ته معاف کوم او بخم دي یؤتی الحکمت من یشاء ورکوي علم د قران شریف هر چاته چې خوښي ومن یؤت الحکمت او هر څوک چې ورکړي شو والله علم د قران فقط اوتی خیرا کثیرا پس په تحقیق سره ورکړي شو د خیر ډیر زیات دلته علماء لیکي حسن رضی الله تعالی عنہ چې هر چاله ورکړي شو علم د قران گویا کې د نن استرو شو په پیغمبر د اړخونو کې مگر دا قدر کار دی چې وਹੀ نشي کولای دتا او پیغمبر ته چې کوم دی دا کار وحی کیږي یعنی د دو پیغمبر کې دا فرق شو چې چاله د الله د قران علم ورکو گویا کې ننوت د په جوسه کې د په بدن کې چې کوم دی پیغمبري لیکن فرق دا دی چې پیغمبر ته وحی کیږي او د ته وحی نه کیږي ځکه وی چې خیرن کثیر دلا ډیر لوی خیر الله ورکو وما یذکروا او نصیحت اخلی پدې سره الا مگر هغه خلق اولل الباب چې خاوندان د عقلونو دي هغه خلق پدې باندې پوهیږي چې الله عقل ورکړي وما انفقتم او هغه سیس په خیرات کوي تاسو من نفقت لخيراتنا او نظرتم من نظر او یا لازم کړئ په خپل ځان له نظرنا فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی يعلم کویږي په دې خبره باندې چې جزاء او بدله بدل کی تاسو دی عمل ومال الظالمین او نشته ظالمان لرا من نصیب من انصار هیڅوک مدد کوونکې چې چا د الله د فارج کوم دی د الله په لار کې خیر او خیرات کو یا په خپل ځان باندې نظر وماستو او هغه پورا کړ الله رب العزت د دې خلکو په حال باندې عالم دی او دې الله ته کوم دی علم دی د خبري او الله رب العزت د ظالمانو مدد نه کوي ام تبدو صدقات او کارا ور کوي تاسو خیراتونه فنعم ماهی پس کار دیدا
وَإِن تُخْفُوهَا او کپټوي تاسو دا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ او ورکوي فقیران لرا پس دا پټ فهو خیر لکم پس دا پټ ورکول ډیر غوړه دي د پاره تاسو ويكفر عنكم او وبرجي الله تعالی تاسو نه من سيئاتكم بعض الگناهون تاسو والله تعالی چې دې بما تعملون او په هغه کارونو باندې خبير او خبردار دي چې کوي تاسو. دلته علما فرمایي مفسرین لیکلي دي چې تاسو صدقات ورکوي عطیات ورکوي نو په ښکارا باندې ورکوي. حدیث شریف کې راغلي چې پټ خیرات ورکول وزن قهر د الله تعالی، یعنی چې څوک پټ خیرات ورکوي د الله په نامه باندې کوم دی خیر او خیرات ورکوي دا د الله قهر چې کوم دی هغه ختموي. او دا رنګي تخفوها ها کې علما فرمایي او پټ ورکوي تاسو خیرات. اکثر علما ویلي چې دا حکم په حق د نفلي خیراتو کې دی او د فرض زکات په ظاهر ورکول افضل دي او بعض علما ویلي چې دواړه قسمه پټ ورکول افضل دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل شوی دي چې نفلي صدقه پټ ورکول په 80 درجو زیاته ده او فرض زکات په ظاهر ورکولو په 20 درجو باندې زیات فضیلت لري. او الله رب العزت تاسو په هر عمل باندې چې کوم دی خبردار دی. دلته علماء مفسرین لیکلي دي چې هر کله د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یو بیبي وا هغه مشرک وا سوال یو خپل لور بیبي اسمانه او دیولا دی رسول اجازه وغوښتو نو د منع وکړه چې مستریفه نه د اسلام راوړي یا انصارو په خپل اسلام یهودانو سره ورغلو. په دې وجه باندې بیا چې دور د اسلام شروع شو نه هغه منع کړل په دې خبره باندې. یعنی د الله رب العزت طرفه خیر او خیرات د الله منامه باندې کسړې پټ ورکی او کار ورکی الله تداغي خبر دی. لیس علیک هداهم او نشتا پتا باندې بلار برابر ولو وی ولكن الله لیکن الله تعالی برابر وی يهدي من يشاء لاري ته هغه څوک چې وغواړي وما تنفقوا او هغه چې ورکوي تاسو من خیر لمالنا پس دفاره بلانفسکم د خپل ځان تاسو دي وما تنفقون او ورکول نه کوي تاسو الا ابتغاء دفاره طلب د رضا وجه الله دفاره د طرف د رضا د الله وما تنفقوا او هغه چې ورکوي تاسو لمالنا من خیر وفیلیکم پورا ورسلی شي تاسو ته ثواب داغي وانتم او پتاسو با لا تظلمون ظلم اونکړی شي. دلته علما فرمایي چې سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خیرات به کول په فقیرانو مشرکانو زمیانو باندې نو هر کله چې مسلمانان فقیران ډیر شول رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې بیا په مشرکانو باندې خیرات مکوئ چې تنگ شي او ایمان راوړي. نو دا آیت کریمه الله نازل کو معنی دا چې تا باندې خو تش بیان رسول دی او احکام رسول دی او سملار خو الله خی چاته هر چاته چې خوښ شي نو بیا به اوی لرا خیراتونه ورکول یعنی مسلمانانو له ورکول او مشرکانو له ورکول. للفقراء الذين د خیراتونو د پاره د هغه فقیران دي. للفقراء الذين دا خیراتونو د پاره د هغه فقیران دي احصروا فی سبیل الله چې بنکړه شوی دي په لار د الله کې لا یستطيعون چې طاقت نه لري دوی ضربن لو فی الارض پسمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې هر نا خبره اغنیاء من التعفف په حال د دوی د غنیانو په سبب د نه سوال کولو تعرفهم بسیماهم
نبوی پیجندل دوی پا علامو دوی سرا لا يسألون الناس دوی سرا سوال نکوی دوی لخلقنا الحافا پسخ سوال سرا وما تنفقو او حقا چی ورکوی من خیر تاسو نمالنا پس بشکا چی دا بہتر دے فإن اللہ بشکا اللہ تعالی چی دے بیہی علیم او دے خبر علیم دے علم لرون کے دستاسو پدغا عمل باندی علماء مفسرین دلتا لگلی دی چی ویلی دی زحاق رضی اللہ دل چلامی دی زیڑوالی دا مخونو دی پا سبب دا لگو او دا صبر سرا یعنی دا مسلمانان چی غریبان دی او دوی دا چانا سوال نکی او دا بعض خلق چی کم دینا خبره وی چی دا خو غنیان دی دا خو مالدار دی لگا دنن سبا زمانی خلقم چی کم دی زیاد علماء تا چی کم دی دا کی چی دا سپینی کپڑی ہوندی او پاک صاحب گرزی او بس دا خو مالداران دی حالانکہ دا علماء اس قسم سو ذریعہ آمدن نوی او دا علماء کفیل چی کم دی آغا اللہ دی کفالت چی کم دی اللہ کئی او دا بعضی خلق چی کم دی گمان پہ بد کئی او گمان پہ چی کم دی دا مالدارائی کئی نو دا دی نا خبر او خلقو دا پارا اللہ رب العزت فرمائلی دی چی دا سی ندا بلکہ صرف آغوی دا غخپلی غریبے پوجہ باندی او دا غخپل ایمانی غیرت پوجہ باندی چاہتا لاس ندا کئی دا چانا غوارینا او سوکتنگینا پدے وجہ باندی چی کم دی پا آغوی باندی خلق گمانو نا چی کم دی دا مالدارو کئی اللہ رب العزت بن اللہ عمل توفیق راگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین